او ستا هرکلی وایم. السلام علیکم. ډیره مننه جی قدرمن شی په الله ګران شی. جزاکم الله خیرا. ډیره زیاته مننه. د ټول نه وړاندې مې پوښتنه دا ده چې خبرې ډیرې دي چونکې اوس په زموږ ټلیفون باندې کالز شروع شي او خلک به تپوس کوي، خو د ټول نه غټ سوال دا دی زما په ذهن کې چې قرباني په چا کیږي او قرباني په کوم قسم څاروي کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قربانۍ دپاره شریعت خپل حدود ښودلي دي. کم څاروي باندې قرباني کیږي د هغې ځان له مسایل شریعت ځان له یو باب مقرر کړی دی، او کم بنده مالدار وي صاحب نصاب وي نو هغه ځان له شریعت حدود ښودلي دي. نن سبا چونکې 2021 دی او د جولای میاشت ده، دې ځل اختر انشاءالله زمونږه د 400 او د پیښور چې کوم د رؤیت هلال کمیټي د هغې سربراهان علماء دین علماء کرام دي، د هغوی د فیصلې مطابق 21 جولای 2021 باندې به انشاءالله د اختر وي. دا به د چهارشنبې ورځ وي. دا تاریخ مې دې لپاره یاد کړ چې زمونږ دا بیان بعضې خلک ریکارډ کړي، ستاسو اواز ریکارډ شي، زما اواز ریکارډ شي، نو کال په کال بیا هغه خبره چې ریپیټ کیږي نو خلک ته نه او هغه نوې کال کې چې کم کې اوري خلک ته د هغې کال مطلب اخلي چې دا جوړ موجوده خبره کوي. نو ځکه ما دا دومره تفصیل ووی. نو د 2021 کې نصاب شریعت چې کم حدود ښودلي دي د هغې مطابق نن سبا 90,000 روپۍ دا نصاب دی. کم بنده چې د 90,000 روپو مالک وي هغه که د نقدیت په شکل کې وي یا د سرو سپینو په شکل کې وي یا د مال تجارت د سازو سامان په شکل کې وي یا کور کې د ضرورت نه زیاتی دومره سازو سامان چې هغه د 90,000 روپو مالیت او قیمت لري، نه دغه بنده که نارینه وي که زنانه دا به مالدار وي، دوی به قرباني کوي. 90,000 روپۍ دا نصاب مقرر شوی دی او په دې 90,000 روپو کې تاسو دا نظر وکړئ چې نن سبا سره زر چا سره یو تولوي نو دا بنده مالدار دی، ځکه چې د سرو زرو قیمت د 1 لاک لګ بګ دی. نو چا سره چې 90,000 روپۍ وي دغه بنده په دغه 90,000 روپو باندې مالدار ګرځي، قرباني به کوي. نو که سره زر یو توله چا سره وه نو هغه په هغه سرو زرو یو توله باندې مالدار دی، قرباني به کوي. 2021 کې عمده مسله ده او دین علاوه په کورونو کې چې مثال په تور ضرورت نه زیاتی سيزونه وي لکه غواګانې چا ساتلې وي، میخې چا ساتلې وي، دغه کاروبار او تجارت وي، یا یو کور خپل اوسېږي پکې د دین علاوه زیاتی کورونه یې وي یا سنور سو جیداد وغیره وي او دغه ته ضرورت هم نه ضرورت نه زیاتی وي نو دا بنده مالدار دی، دی به قرباني کوي. صحیح ده. زه ملګرو ته دا خواست چې تاسو پړه کې د قربانۍ والی سره د غټ اختر والی سره ډیر خلک داسې دي چې هغوی د قربانۍ د حالاتو نه جي نه دي خبر. لکه تاسو خو پوه خلک یې، قابل خلک یې، علماء کرام یې، د خلکو په نبض تاسو پوه یې. یو ملګری دی نو هغه ته ما وی چې ته قرباني کې زما ملګری دی، وی چې وی خاندل ما وی ولې وی سرجي زه قرباني نه کوم. ما وی ولې مې ناوې کالې شته وی او چې 3 تولې شته. نو ما ورته خاندل مې زمانه مالدار نو ما ته وی چې نه کنه ما په خپل کور کلی کې د مفتي صاحب نه تپوس وکړو نو هغه وی چې پتا نه کیږي او زما د الک وی چې زما والد صاحب خاصه مې قرباني کوي. ما وی هغه ولې کوي پاغه کیږي وی نه که پاغه چری کیږي وی زمون خو هغه الک د خبرو نه چور دو چې زما پلار هر کال قرباني کوي. ما وی مخکې تا الک وی تا غټلی خو تا سره بدومره نه برابرې دي 3 تولې کالی د سرشتنه. ما وته ځان نه خبرو کو تاسو نه څه وضاحت هم غواړم. ما ته پتا خټیک قرباني کیږي ناغو خاندل خو هغه خبره هغه خونه لګي دا غي اګنور کړه. بعضی خلک لکه الکان دی یا جنکې دی جنکو سره کالی دا زه تپوس کوم ولکانو سره نقدیت دی زمکه د پلاټې دی روپې دی خنوکریه د پیسې شته خو پلار یا نیکو یا ماما یا مشرور یو قرباني کوي. دا څنګه خبره ده جی؟ دا د شریعت د اصول مطابق صحیح خبره نه ده، دا غلطه ده. ډیر خلک داسې کوي لکه نن ماته یو کال راغلی وی چې یاره 15 جیره به ګنې مې دی په فصل ولاړ دی او د یو نه 2 کورونه مې دي او داسې غوا میخې مې دي نو آیا په ما قرباني کیږي که نه؟
نو د 50 جربو مالک او بیا هغه فصل ولاړ او د خو نو ضرورت چې کمی راته یاد کمن خو ایر دی ځکه زما پکې صدون دلچسپي نه وي نو خو اسې وایم چې په دې خلکو قرباني د یو په ځای لس کیږي دا هم اسې غپ وي خو لکه 50 چې قرباني ډیر مالدار یو قرباني بکې خدا باز دومره مالداري چې دی غون روغ ساروي او واړی سي په خپلو کې نو عموم خدا فرق او اثر په نه پریوزي نو دا غلط سوچ دی چې را پکور کې او مشر او بس هغه قرباني کوي بابا د خدای لري بس بابا شته قرباني بکې په بچي باندې په انګور باندې په خزه باندې په بلزوی باندې کو لازم مينو هغه دا فکر نه کوي بے فکر او غافل وي دا غلط تصور دی ار یو بندا ک د کور د کم افراد وي هغه ک د کور نه بهر سمره ذریعہ معاش ار یو طریقه چې خو کور ته چې سمره انکم کیږي او سو نه ګټه وټه راځي او ټول شریکی نو بیام دا خلک د قربانۍ د پاره د مسلې معلومولو د پاره د خپل مال اسی فرضي تور باندې تقسیم کی چیر تقسیمې دی اصلي حقیقت کې نه خو صرف اسی اندازه دی لګي چیر مثال به تور مونږ شپږ لک روپے کور تروړي دي او درې رونه یو او یو را سره پلارم دی نو دا شپږ یا او لک روپے چې تاسو وروړي نو دا د خپل بیلیږي دی نه لګ وخت لدیم نه بیلیږي خو اسی اندازه دی او لګي چې فرض کدا مون خپلو کې بیل شو زما د بل او د پلار به مسونه رسی نو ار یو ایصدار ته چې خپل فرضي ایسه او رسیدا نو اوس اندازو کې چې د خپل ایسه او رسیدې په مالدار شو کنه کدی 90000 روپوت پورې مالیت دته او رسید نقد او رسید نه دی مالدار شو دی بزان له قرباني کې بیا به دې ته نو ګوري چې بابا به قرباني کوي بس په دې بغاړ خلاص شي کور کې پلار ځان له قرباني کې زوی د 90000 روپو مالک دی هغه په نقد وی کدا سه نور زیاتی سامانی یا زوی دی او واده شوی دی داغه کور والا دا داغه یو توله یا زیات د پاسه کالی دی نو دا زنانه مالدار ده که خاوند دی غریب دی یعنی یو پلار دی داغه زوی خو غریب دی خدا خزه مالدار پلار ولدي خزله یعنی انګور له کالی کړی دی نو بیا په کار دی چې دا انګور ځان له قربانیو کی که خاون غریب یې نه کوي قربانی د 90000 روپو مالک نوي اده نه کوي خدا خزه مالدار زکه د یو توله کالی په قیمت و ترسي نو دا زنانه مالدار دا به قربانی کوي دا سداسه ځامن چې هغه ودونه نه دی کړي خو غیله د واده د پاره مور پلار کالی کړي دی دوی ته حواله کړي چې بچي دا کالی مستا د واده لپاره کړي زما د مرګ جون خو بدن لی خو تعالی مې دا سيزونه اخري یا اکثر دا مشران دا شوق لري چې ځان لګور کفن لسکيري بچ ناغم د ګور کفن کمی پیسې ځان لېخي وي هم ک 90000 روپو ترسي نو دوی په قرباني کې مالدار دي صحیح ده دا خبرم کوم چې اکثر زنانو سره کالی وی ډیر جی نقد پیسې ور سره نه وي کالی وی ور سره نو زه دا خبره کوم کالون را روان دي د دې تاسو نه بلکې زه هم چې زه به خپل خبره په دې ځای پر دم ډیر سوال نه دا سشته چې مان اکثر خلک د پوس کې زور دیم زه ګونګار تړم ما مو ګونګار وې نو دا ټول د پوسونو به کوم اوریدونکو ته خاص چې مختصر مدلل خبره وکوي او محترم سلیمان شاه صاحب تاسو له جواب درکړي السلام علیکم السلام علیکم قربان تاسو आवाज دومره سلو راته چې ما معمولی غونډه هلو تقریبا ووریدو لک صفه आवाज سره خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو په خیر استړی مشمولات ته هم سلامونه او نیک احترامات وعلیکم السلام ډیره مننه خوشاله او سرور ست پوس کې مازری خبرې کوم کوارټروډ بډګر نه دا تاسو مې دا یو غریب سړي قرباني وکړه کنه او ورته کې دوه قرباني وکړه نو دا چې کوم دې بل کال چې کوم دې قرباني په دغه لازمي کا لازم بني بیا کې صحیح ده وره جی مازلی صاحب تاسو چې کوم سوال او کو یو سړی نفلی قرباني وکړه او لازم پنه خو د یو ځل قرباني په وجه راتلون کې کال د باندې لازم شو کنه نو راتلون کې کال بیا د خبره کدی مالدارونو لازم ده ک مالدار نو شتیر کال چې کوم نفلی کړي پاغي په دې ځل نن لازميږي یعنی کتیر ځل قرباني نفلی وکړه نو راتلون کې کال په د لازم نه ده ک غریبي او ک مالدارونو بیا په لازم وي په لازم دي السلام علیکم سلام سلمان صاحب څنګه خیر دی خوشاله او سیخ کلی نوم د سدې د چرته نه خبرې کې اره خبره کوم چرته دی نام څه سلام کوم تاسو کوم سلام کوم وعلیکم السلام اره به څه تاسو کې یاره زه کوم څه نه دا تاسو کوم چې مونږ درې روړیان یو قرباني کو خپلو کې اوس مې نامه شروع چې ما یاد چې را تا پکې نو بیا قرباني نو کومانو انتظار څه وجه دوی موږ سره قرباني نه کوي ته خبره کوي څه وجه ته څه کار روزګار کې
زه خو دې مونږ ټول چې کبال اغونو کبال کار کوو ها خزر ریډیو وره اسی عارف وای چې خیر دی لم جواب خور کول غواړي نو عارف وای چې را دا سو جره دارور ما نه خپه دي کسو نو زما خیال مونږ د کلیم نه یو نو پکار دي چې دوی د خپل رور دا دل شکنی شوی دا غوی د زړه راز معلوم کی پس چې خفه دي پاغي وسره صلح هو کی او اختر را روان دي داش په ورځ د مغفرت دي کې خدای بخنه کوي نو پکار دي چې د رونو یو بل سره زړونه صفا شي خیر لري شي روغ سلو کې بهر پردو خلکو هیڅ پته نه لګي قربانه تاسو سره خپلو کې یو بل سره رونه شي قربانیو کې صلح وکي جزاک الله کم داسې پیسې دي کم داسې ګټه ده چې هغه نصاب پوره دی لکه 90000 روپۍ یو انسان سره شته خو هغه پیسې د دې په پته څنګه لګي چې دا د ګټلې څنګه د آیا په دې پیسو قرباني کیږي کنه کیږي هغه کم روزګار دی چې په هغه روزګار کې ګټلې شوی پیسو باندې قرباني نه کیږي دا ګټي وټي حواله سره چې د بنده د ذریعہ آمدن او کتلی شي چې د آمدن په څه طریقه باندې دی د تر پیسې په کوم لار باندې راغلي نو زه به یو سو غټ ټکو کې دا خبره ذکر کوم سرګند او واضح کما د غلا په پیسو باندې یو سړی غل دی او داغه کاردار چې دی بغلا کوي نو پاغه مالدارم دی د سره بغاړي می د بوجرم وي نو اوس د داسې سړی پیسې پلیته حرام او ګنده دي داسې سړی ک خپل قرباني کوي نو خپل قرباني دی کی ځکه اغم ځان ته مسلمان وي خپل زړه له تسلی ورکول غواړي نو قرباني دی او کی خود سره د سو قرباني کې شریک کیږي نه زه یو بل لفظ استعمالوم کم چې د بانک ملازمین دي نو بانک ملازم مانن سهارم چاته د مسلې جواب ورکړو چې د بانک ملازم د سروي نخپولا د خپوي نصر لاړ شي غریب زموږ نزيات ډیوټیو کی داغه باوجود چونکه تاسو کو یو لوخه غندوی او پاک رزق ته اونی سه نو هغه پاک رزق غندلوخي ترا پریوزی نو هغه پاک رزق هم په غندشي نو دغه شان دی بانک ملازمین دوی په دې نه دی ګناګار خو دوی خپل ایماندار سره ډیوټي کوي خدا کم ځای کې چې ډیوټي کوي دا غوي کاروبار 100% حرام دی نو د بانک چې کوم ذریعہ دي د پیسو د غټولو یا دوی تنخواه کوي نو دغه پلیته پیسې د ملازم غریب پکې ککړ دی هغه بده کې مجبور دی او راګیر دی نو د بانک ملازم ته چې کوم پیسې خالص د بانک پیسې یادوم دا څنګه چې نور څه ګټه وټه حلال وي که صرف د بانک پیسې وي یا د غلا پیسې وي یا چانه د پزور پیسې غیشتي دی او لاسته پتاو کو چې شابه دونه روباسه شو کا مطلب اشاره دي چاته وګ چاړه نیولي ټوپک تماچه چې مال دادا پیسې راکا تا هته پیسې واغسته اوس دا بنده کو قرباني کې ځان لدیو کی نور مسلمانان دی وسره په قرباني کې ایسن نه کوي کدوی وسره کوي نو د یو خو اس حرام خور دی د وجه د آرام خورې د وجه قرباني نه کیږي خو هغه کم چې حلال خور دی دا غویم د حرام ساروي د ایسې د وجه اون شو او بیا یو اهم خبره طرف ته تاسو توجه را ګرځوم چې کوم خلک په حرامو پیسو باندې قرباني وکي نو د سره خو د سوک شریکيږي نه ا دې ځان له قربانيو کې بیا الله پېښو دا بنده چې د نه قبلې کني قبلې خو بهر حال چې د آمدن حرامو د په قرباني کوله نو د کور غوخه کدي چا کړه تحفه ولېږي نو ادم بیا سوک خورينا مسلمان نه پاره حلال نه ده ځکه چې دغه په حرام پیسو شوی ده د بل ویني زوی دي د پچا لاس تاو کړي چا نه پچاړو چاکو او په ټوپک تماچا په زور زبردسته سره غصب کړی دي پاغه قرباني کړي نو دغه غوخه د مسلمانانو نه استعمالي دام حرام وي جزاک الله جی السلام علیکم وعلیکم السلام سہیل خبر کوم بارے میں سہیل خان هرکلی وایما او مفتی صاحب نه بس تاسو کوي سپیشل تعالی السلام او مفتی صاحب ما تاسو دا دي چې موږ کوم کلیواله علاقې کې پاتې کیو کنه نو زمون خو لکه دا غدي چې مون مطلب کو نه غټه دا نو هغه چې زمون کومې بیلې خو نه دي نو کله مون نه مطلب وړو وړي نو هغه مون په یو برتن کې الوخي کې ورکو کنه او جی واو او هغه بیا هغه د تقریبا 10 ورځې تورځې په تاسو بیا مونږ راولېږي یا د ضرورت بل څه سامان مونږ ورکو نو بیا راولېږو نو مفتی نه زما دا تاسو چې آیا دا منې دي یا د دې کول دي نو په کومه طریقه کول ورکول پکار دي صحیح ډېر مننه سہیل خان زمونږ ډېر ښه ملګری دی ډېر ښه مشرم دی وی چې مونږ غواړو کنه
وړه ختم شوی دی ماخام به سړی وروړي تاسو بالکل جی بالکل گاوند نوړه راواله ټماټر راواله دا اولی گو بیا غوي وروړي خرز غواړي کې څه کمی پېښې راشي خیر دی او آیا دا کار خدي که خنه دی دا په بدل باندې چې خلک غواړي وي چې په بدل را لګ اوړه راکا نو دا ناجایز طریقه ده ځکه چې په بدل باندې وي نو چې کم سیز ته اخلي نو ما قشي به تم ورکه مثال به تور تا ګوړه دا بدله ټماټر دی بدله اوړه بدله نو ته به ورل ورکی او داغه نه به واخلې دا به په یو سات په یو لحظه کې لاره بدل خبره وي پاتې شو د قرض خبره زمونږ زنانه چون کې د عام طور معاشره کې زنانه لفظ د بدل استعمالي ځکه مې دغه غلط لفظ اصلاح وکړه تصحیح مې وکړه چې بدل لفظ مو چیرې په بدل لاله لګ اوړه راکې یا ګوړه چې چینی یا چې سکه مې غوړي هغه راکې رااله دا سم وای قرض وای نو چې کم سیز دی قرض کو نو ماخام روړي دربکو نو چې قرض لفظ دی او نو چې څومره دی قرض کړي هغه مر به واپس کې وته کم زیات بنوي کدی زیات ورکل سود راغی کدی کم ورکل داغه نه زیات واغشت هغه دغه حق تلفی شو لہذا کم او زیات په پکینی چې څنګه څومره دی غشتي په وزن هغه پر ورکول بیا پکاري جی جزاک الله ډیر زیات مننه 09165150393 د ټلیفون د لارې راتلې شه دین علاوه دین او دنیا د یوټیوب چینل دی د محترم سلیمان شاه صاحب د فیسبوک د لارې دین او دنیا اوفیشل پیج دی د لوی اختر والی سره د غټ اختر والی سره د قرباني والی سره دا یو خصوصي کوشش دوی کړی دی الله پاک دې زموږ دوانو نه قبول او منظور کړي موږ په خاصه توګه باندې د خپل مشرور ډیر محترم حزب الله جان صاحب مننه کوم او غدره تخدي ژوندې و بعد لري چې کلم ورته موږ داسې یو درخواست کړی دی چې زموږ داسې یو خواهش ته چې موږ داسې یو نیک کار کول غواړو نو ډیر خوند کوي چې هغه موږ ته انکار نه کوي او هغه د خنه خټم لټي یو موږ لرا کوي نو خدای دې راته ژوندې خوشاله و بعد او کامیاب بریالي لري مننه کوم چې دغه وخت را بخي او پدې کې محترم اوریدونکو ته دغه خواسته چې کچره تاسو قرباني کوي یا پړه کې مس شک او شبهات وي د قرباني حواله سره د غټ اختر د منځ حواله سره د غټ اختر د مسایل حواله سره د سرمنو د تقسیم حواله سره د غوخو د تقسیم حواله سره زما مفتی صاحب خپلم ډیره مخور کوم خو زما ټلیفون باندې فوکس پدی وی چې تاسو کو اسلامي تپوس کول غواړي پړه کې مس خبري نو تاسو کالونه مختصر کوي جواب بدوي تاسو له تفصیلا مختصر درکې کوشش پم دی چې ډیر فائدہ ورسی او سوال دا راغلی دی چې ما وختیم د خبره کوله چې زنانو سره کالی دي جی خاوند ټیک د چې روزګار کوي نوکری کوي هغه سره پیسې شته خزوي چې د خزې په دې کالی باندې قرباني کیږي خو خزوي چې زه ما سره کالی خوشته خو زه د قرباني لپاره کالی نه خرڅوم ټیک شو خاوند لګي شو د خزې قربانیم چې نو داغي پیسې ورکي او خپل قربانیم کوي دغه څنګه دغه بابت کې راته وای خزه کالی خرڅ نه کی خو لکه ظاهر خبره د خزو خاون خو په یو کور کې اوسي یو رشته کې تړلې نو دی حواله سره شریعت سوی زنانه باندې چې قرباني لازم وي نو د دې ذمہوار د دې خاون نه وي ابا د دې خزي په سر وي دا پیشه او الله سره کوم رابطه د هغه پیشه خو دومره دا چې اونکه تاسو کوم خبرو کړه چې خزه او خاوند دي نارینه زنانه خپل منځ کې د نکاح په یو زنجیر او په یو بندن کې راګیر دي د دې په وجه دا سړی په خزه باندې خفقيږي او دا زنانه په خپل خاوند خفقيږي نو کم سړی چې دا وایي چې را بس ته په شوکار دې په شو قرباني زنانه ته وایي چې رستا په سر دو چې نه کې نوړو شل زله مکوا نو کده دې نارینه د خپل زنانه خوخه وی مینه وسري نه د دې قربانه نه کولو په وجه د زنانه په دوزخ کې سوځي نو د دې خاون نه بجودای فرض کدا نارینه جنت ته لاړ اول خود د دې خزو د لاسه ممکن نه چې نارینه جنت ته لاړ شي ځکه چې اره خزه دا وی چې خا ته ومانه لاړ شل ته وګورو نو مارال اول خو دلته پریشان نو هغه خیر مونږ خبره غب طرف ته چې زمونږ د اوریدونکو لګ تازه شي لګ راویخ شي نو زنانه چې کم خواهش لري چې قرباني خو زما حسبند زما ایسو کی او سړی ته وي چې زما سکار چې زستا ایسا کومه نو کله دې سړی دې سره مینې ندی په جنت کې او اخذ په دې قرباني نه کول په وجه دوزخ کې سوځي نو کدل ته په خفقيږي په کار چې د دې زې نزيات ال ته په خفشي او د زنانه لا د مروت د وجنه زموږ د معاشري د اصول او د رواجونو د وجنه پکاره چې ار نارینه خپل زنانه لم ایسو کی
نو په سړی باندې لازم نه دي. لکه دغه خبر راغلی ونه ما بیا دا خبرم کړی و چې را پکار دي چې کالی خرڅ کو قرباني وکا همدا سیده جی او چېرې ویره کالی نه خرڅو نو بس چې کالی نه خرڅې زه بدل وکم دا سړی وي چې زه بد دوانه وکم کنه بالکل جی ما چې دغه کې ممانعت څه دغه اسې مونږ د پښتو یو لفظ لکه مونږ وایو کنه زکه ته نه نو دا سه وکا نو دا سړی خو الریډي دی نر دی نو دی به د نرتوب کارونه کې دی به خزین ته نه وي چې زبست خپل کالی خرڅ کا خو قرباني ځان لو کنه د چې د اره خبري ذمہواری غشته ده نو د خزي د جنت او د دوزخ د خبري فکر دی مو کی او د زنانه خپل طرفه قربانيو کی. جزاک الله جی 0916515 د سلمان شاه محترم سلیمان شاه صاحب سره ملګرتیا کوي دغه پروګرام د قرباني د لوی اختر د خوشحالو حواله سره تاسو ته وړاندې کوو. تاسو مسائل دي اسلامي پوښتنې دي تاسو تاسو کول غواړئ قرباني کول غواړئ قرباني نه کول غواړئ په چا قرباني کیږي په کوم خلکو نه کیږي یا د قرباني د غوخه د تقسیم کار حواله سره یا د لوی اختر د مانځه حواله سره تاسو چې پړه کې سم خبره وینو موږ ته ډایل کې 0916515 باندې او محترم سلیمان شاه صاحب نه تاسو کول شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ اسماعیل خبرې کوم جی چرته نه. جی اسماعیل صاحب څه تاسو کوي؟ معلومات مې کولو دا اوس د مفتی صاحب خبرو کړل د بانکرانو باره کې کنه جی او مې د خبرې لپاره ته وضاحت شي زه په څه یو نه رسیدم په دې خبره باندې. خاجي خاخه تاسو ریډیو وره ښه مهرباني جزاک الله. دا بانک یوازې ما یاد نه کو او نه د بانک ملازمینو سره زموږ داسې څه دښمني شته چونکه مونږ په داسې منصب باندې الله مونږ نه دا مطالبه کوي چې تب زما د دین صحیح نمائندګي کې نو یوازې بانک والا چې کوم ملازمین دي ما اغي سره خفغان اظهارم وک زه په خفیم او ما د افسوس الفاظ دا غوي د پاره وي چې دا خواران د سحر نمازیګر پورې زمونږ د ډیوټي نه زیات ټایم ډیوټي وکي او ډیر ایمانداری مو کی سحر د سر نوال خپو پورې ویني یو بل سره چلن وکي خوله شي داغي باوجود چونکه یو بنده پاک لوخي او پاک رزق وي نو ارس پاک دي خو که یو بنده ته پاک روزي په یو ګنده لوخي کې چاراوا چولا نو دغه ګنده لوخي د وجه پاک روزي بم ګنده شي نو عمدغه شان د بانک ملازمین دي بیا هم داسې به پکې وي خو ډیر کم چې هغه به د بانک سیستم وي خو 100% د حلال کاروبار به وي نو زما مراد او اشاره هغه طرف ته نه ده کم بانکونه چې هغه سودی کاروبار باندې چلیږي یعنی سود شته نو بانک شته که سود ختم شو نو بانک ختم شو نه چې په سود باندې کم بانک روان دي یا کم خلک اسی سود خواري دي بانک نه بهر خبره به کوم چې اسی سود خواري دي یا غلدي د خلکو نغلا کوي جیبونه وخی خلکو نه زبردسته سره زمکی کورونه پیسې ني نو دغه ټول حرام خوار دي د داسې پلیتو پیسو چې کم مالکان دي نو هغه د ځان له قربانیو کې نو بیا کې الله ته قبلین الله د الله بنده ترمنځ به خبره وي او کم بنده چې د بانک ملازم شي یا داسې نور طریقې باندې حرام پیسې وته ملاويږي او په دې حرام پیسو باندې سو قرباني کوي نو حلال پیسو والا دې سړي سره په دې ساروي کې ایصدار کیږي نه ځکه چې د دنه کیږي مشکوک ده نو دغه حلال پیسو والا اونشي د دې په وجه باندې قربانی به د دواړو مردود شي او بنشي نو حلال پیسو د حرام پیسو تمیز کول پکار دي. ٹھیک ته جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ وصال د څنګه نه خبرې کوي. وصال خان څه تاسو کوي؟ دا مفتی صاحب نه تاسو کوم چې د میزان بانک چې د اسلامي کاری دي چې ورته په میزان بانک کې پیسې خودل څنګه دي او د دې د منافع اغشتل څنګه دي آیا په دې قرباني کیږي او کنه کیږي؟ صحیح ده. وصال خان جواب وره وصال خان چې کوم سوال وکړ چې د بانک خاص کر میزان اسلامیک بانکینګ ټارګټ کو ډیر بانکونه چې دا سیریز صرف وضاحت کوم چې د اسلامیک بانکینګ نمونه بار لیکلي او واقعي چې غوي سره
د مفتیانو په تویم پرتی وی کله چې تاسو اکاونټ کولاوي دغه تجربه مو شي نو هغه ير شوکې نو دغه وضاحت وشي دا بانکونو ما وی چې را داسې پکې عموم شته چې هغه پاک صاف شفاف سیستم چلی او د اسلامی دایره دننه چلیږي او سودی تصورم پکې نه کیږي نو هغه بیا هغه سره کم چې بزنس دی هغه سره پیسې خودل منافع غشتل چې د سود نه پاکي نه هغه ټیکوي خو چونکه ماته د یو بانک علم نشته چې کم بانک پکې سودی دي او کم بانک اسلامی اصول باندې چلیږي کم چې اسلامی نوم استعمالي نو د دې بیا د نه پته نه لګي چې انټرنل معلومات وشي چې دا غوي خپل کوم پالیسی ده لہذا کم چې مسله ونه ما درته واضح کړه او بیا د بانکونو د غي د سیستم او اسلامی اصول معلومول هغه د چې څوک اوري دا هغه دي خپل چې څوک اراده لري چې را پیسې اقدام انویسټ کوم دوی د خپل تحقیق وکي نو دا بخوي او داسې د ډیرو بانکونو نمونه غشتلم خنه دي او د ډیرو بانکونو معلومات مونږ کولم نشو نو کوم چې زمونږ زمو چې شریعت مسلم د توخوله باقي خپل معلومات به خپل کوي نو دا به بهتر وي ډیره خولي خبره ده زه به اصلکشن ته وضاحت کوم ځکه سرزم د بانکونو ګورم اورم بلکې ډېر ادارې داسې ګورو چې غوي انویسټمنٹ کوي روزګار کوي پاغې کې د آنلاین بانکینګ د بهر نه پیسې راتلل او هغه پیسې د کم وطن نه راځي د کم د دنیا د ټول ورلد نه خیبر پختونخوا د پاکستان ته پیسې زی او راځي تاسو خبره وکړه ظاهر خبره ده مطلب زه یا بل اني هور یو کس چې زی او هغه بانک ته زی او په بانک کې پیسې ګدي یا رالي یا بانک سره اکاونټ چې کولاوي نو مين دا چې دی ور سره روزګار کول غواړي ټیک دی جی کچېره ته روزګار کې نو پکار د چې ته ځان پې کې چې دا پیسې د دې منافع چې کم راځي اب ګټه سمري اب منافع سمري نقصان به سمري او دې کې به حلال او حرام سمري نو دا خبره تاسو خپل وکړه چې پکار د چې په خپل دغه خلک لاړ شي د خپل بانک مشر سره کینی اوس مونږ ته د یو بانک پته نشته چې داغه پراپر انټرنل اوټ ان سمره پالیسی د څنګه ده نو دغه وضاحت مې کول غوښتل چې په خپل باندې کول شي 0916515 نیازلی روډ د غفور مارکیټ نه ماته کارونه کوي خو زه به کوشش کوم ټلیفون ډیر زیات بیزی دی تاسو چې سم ته پوس کول غواړئ نو هغه موږ نه 0916515 د لار راتلی شي موږ سره خبرې اترې کول شي محترم سلیمان شاه صاحب نه د قربانۍ د غټ اختر والی سره چې تاسو سم ته پوس کوي زما په کوشش تا وي چې موږ د غټ اختر د شپې پورې ان شاء الله دا شیډول یو شان برقرار وساتو او دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کو چې تاسو د اختر والی سره تاسو پړه کې د قربانۍ والی سره سم ته پوس وي نو هغه کول پکار دي د قربانې غوخه په څو طریقو سره تقسیمول پکار دي بیا هغه کې ډېری سی وی لکه خپې وي او زما ز پانچې ډېری خوخي دي نو که زما غوند کمزوري سړی چرته د قربانې د غوشي زویم چیرې اتیر ظلم قربانې کې ما لکه داو چې کله غوخه تقسیم شونه به ویره پکار و چې ګور زمونږ پکې یو خبره سیدلو پانچې زمونږ ډېری خوخي دي خپې مازغه سر یا اینا جبه وغیرہ چې هغه انفرادي توري یو وي لکه د سر غوخه شو یا زړه شو یا پانچې شو د خپې زموږه پانچول راځم کنه دا چیزونه شو نو او یو خو عام وخی نو د دې تقسیم کار کور ته غوخه رااله زما یې څه غوخه رااله بیا زما کور والا زما مور یا زما پلار یا زما مشرور دی به څنګه کوي شریعت دې باره کې سوي چې د دې به موږ تقسیم څنګه کوو دا ساروی چې ذبح شي نو د کې سخو غوخه د چې هغه او ایسي کې دي شي خو دا خپې دي نو دا او ایسي کې دي نه چې دا قدرت داسې سلور پیدا کړي او نه دي پیدا کړي چې یو وو چې موږ سره د خپل ګوتې سره وشي چې یو اور بالکل نشي رسیدي البته جبدا نو کدا او ایسی شي نو دا ډېر کم پاتې شي چاته به نوړې اون رسی او دین علاوه مازغه دی یا د سر غوخه نو دا ډېر محدود وي په دې وجه باندې اینا شو نو دام او کې ایسی کې دی شي خو خاص کر د خپو خبره به وکړو چې دا د سوق د سر ناخلی نه اینا نه د سر غوخه نه د جبه غوخه نه د لکې غوخه او نه خپې دا د سوق نو چې دا پکې د سر زما کم بنده چې خپل ایسه پکې اورسید او زیاتی چانه غواړي نو دا به د غوخه د وزن مطابق په بدل باندې اخلي غوخه دی وسره اوتلی او داغي په وزن دته نه هغه اینرا واخلي مازغرا والی د جبه غوخه د لکې غوخه او پاتې شو د خپو خبره یو بنده دی هغه ته د قربانې د تقسیم کې په وخت کې یو وخت په اورسید
دا بندوي چیرې دا دوی مخپد ماته ملو شي نو د دې په وزن باندې وته غوخه ورکی او اغم چې ایصدار په رضامند وي نه دغه یو خپوالي او د خپې په وزن اغوی د رضا کی غوخه دی ول ورکی نو بیا بدته د یوې په ځای دوه ملو شي د دوه په ځای درې یا څلور ملاويږي خو دی به وته د سره به ناخلی دی به وته غوخه تلی غوخه به ور کوي. صحیح ده. ډیره خولي خبره ده. یو سوال دا راغلی دی چې کور کې 2 یا 3 ایسې خلک کوي هغوی باندې کیږي او هغوی یو ساروی راوسته غټ ساروی راوسته په 50,000 د نن سبا د 2020 تاریخ کار خبره کومه یو ساروی راوسته نو ما د یو محترم علماء کرام دی الله دې ژوندې لري دا غوینه ما دا ورېدلې دي چیرې تاسو یو ساروی راولې 3 ایسې دی پکې خو چې ځان له ساروی علاوه نو په دې تاسو او نیت کول شي. بالکل جی نو دغه نیتونه به څنګه کولی بل دا خبره ده چې دا او نیت ولې کول دي لس ولې نشي کولی یا شپږ ولې نشي کولی دغه راځي وای. شریعت د خپل طرف نه د الله په حکم باندې حدود مقرر کړی دي نو دا کوم چې غټ ساروی دی لکه اوخه شو غواغوي شو میخه او سنډا دا 3 جنس داسې دي چې دیتا غټ ساروی کدا بچی وینو دته غټ ساروی وای نو کوم چې غټ ساروی دي دا 3 جنسا نو د دوی کې ایسه او شریعت خودلی مقرر کړی دي د او نه زیات نه دي مقرر کړي کم چې واړه ساروی دي لکه ګډ یا چيلي او چيله نو دا د یو کس د زمينه کافي کیدی شي د یو کس د ایزنه د غاړه ازادۍ نو کم چې تاسو خبرو کړل چې را د 3 رونه دی په کور کې یو ساروی په خپل ذبح کوي قرباني کوي نو دوی په 3 کسه کوي نو د دې په ځای کې او ایسی کی نو دا بخوي نو بالکل ز داسې عام فهم یو مثال بدر کم تاسو جو ګوره د دې چنګچو چې کم ډرایور وي نو دې په یو اډه کې ولاړ وي په یو خاص ځای باندې ولاړی چې کم ځای نه د سورلې راځي او برابرېږي نو دغه د چنګچې ډرایور دې نه روانېږي که یو سورلیم پکې کمی دی خالی نزي یو یا 2 کسانو سره نه روانېږي چې دی دا سیټونه بالکل برابر کی داسې فلاینګ کوچ واخلې یا داسې نور غټ گاډي واخلې دی چې د اډې نه روانېږي نو ار یو سیټ پوره کی دی کې د تم فایده ده نو دغه شان عمده د شریعت حکم دی چې تاسو قرباني کوي روغ ساروی ذبح کوي غټ ساروی وي د اوو کسانو پکې زیشتا نو که 2 یا 3 رونه علالي نو په دې 2-3 رونو باندې پورا تقسیم داسې نه دی پکار چې وې چیرې بس د 3 کسانو د طرف نم قرباني وکړه بلکې دوی دی پکې 3 عمدغه رونه شي او زیاتی د سلور ولا نور ایسه فرضي مقرر کی پلار وفات بابا له نفلی کو بل رور وی مور وفات مور له نفلی قرباني کو دغه بل رور وی چې را حضور علی السلام له نفلی قرباني کو بل رور وی چې عام د امت ټولو غریبانو له نفلی قرباني سلور ایسه په دې طریقه باندې پوره شوی دا خو نفلی خبره شو کله کله 3 رونه فرضي قرباني کوي او ور سره سلور ایسي خو نشته دي نه دی کور کې داسې خلک نور می لکه یو زنانه نه پاغي باندې قرباني لازمه ده خو هغه د غربت د وجه نه قرباني پاتې شو نو دغه رونه دی د خپل خور لا یا د غرونو کې یو کس دی چې هغه ته یو خپل بیبي ده هغه قرباني دی نه کوي خو یو ایسه کوي نه دی د خپل خور یا رور یا خپل پلار چې ژوندې دی یا مور ژوندې ده او هغه باندې قرباني شتا نه دې د خپل 3 فرضیو کی او اغوی له پکې اسه مقور کی چیرې یو حصہ پکې ستاده بل ته یو حصہ پکې ستا په دې طریقه او ایسه برابر شوي نګورا داسې شو لکه د اړې نه نه چنګچیس پورا سورلې د کینو له خپل منزل ته ورسولې دې کې فائدہ دا شو چې یو ساروی د خالی سیټونه پکې پرې نه خودل په دې کې دی او واړه ایسو له زیور کو اوس چې تا ژوندو لوکړه ناغیم در نه خوشاله شو مړو له کې نفلی وکړه غیم د نه خوشاله شو او سارویم د نه خالی لا نړ بیا دې نه جی اخر کې یو خبره پکې اډ کما دې نه پس چې دا نفلی سیره پکې وکړي نو د دې د قرباني د غوخه د بیا ضروری نه چې تیری او مکه کسانو لور کې تا ته اوم دغه د 3 ورونو ایسره 3 واړه روغ ساروي دي 3 ایسی دي کې یو فرج کې یا غریبانو لور کې خو د فرج مېسي وي دا بالکل ندي خودل پکار غوخه چې زړی شي بیا خو نه وي او مونږه د مالدار خلک چې دینو دوی ار وخت اختر دي نره غوخه غټه غوخه دا غریبانو لور کول پکار چې هغه دې تسترګي وي خو بهر حال چې دا 3 رونو دا 3 ایسی دي
نو دا نفلی پکې سلور ایسې دوی زیاتی کړي نو دغه ضروري نه چې اوس به چاله د کړو مغیله ورم کا کاغي د نوړنو ورې کو کده ته پر خونو کورې سنبال کا دا غوخه چې دا کم تقسیم کړی جی نو دا به خانه کو خونک دي نه خپل رونو کې کده دوی کچن یو وی او خوراک خرچه یو شان وی نو دوی ټول غوخه بغیر د تللو ناب تول نه بغیر اخودي شي او د یو ایصدار د بلی صدر باندې اعتراض نوي نو دوی ار یو کس د الله په نوم غریبانانو لم ورکول شي دا ضروري نه چې دا په خپل کور کې په خپل کچن کې متلې او بیا به خانکونه نه کې بیا به نامزد کې به دا خبره ضروري په خپل کور کې نوي صحیح ده یو خبره بل مخه ترازی چې کله چې دا قرباني خلک کوي چاړه راکاږي نو ویل کنه یتونه صفا کې وړه کې دا خبره مراولې زومغه خبره لبیا راځم چې وی چې را چې ګوره زما خپې ورسی زما اینو ورسی دا ورسی کچره نیت کې کم ټیم چې علاله کېږي بهر علاله کېږي د کور نه بهر د کلی خلک و خاندانونو را یو ځای دی هغې یو څاروي علالۍ او زه خو دغسې دنیادار سړی د ماړه کې رالل چې یاره ما ته پکې لږه ښه غوښه میلو شي که نه بړی انسان کمزوري وي غوښې چې ویني نو آیا که دغه نیت دا خبره ډله راله چې ما ته ښه شی میلو شي یا لکه دا څاروی خو د ملګرو مې غشترې زه نوم تلې او ګوره کمزوري یې غشترې او ګرانې مې غشترې نو دا خبرې څنګه دي عین په موقع باندې دا قربانه دا ساروی د علالولو په موقع باندې که پزړونو کې د غوښې لالچ وي نو د دې یو ایصدار به پزړه کې د غوښې لالچ او تمه بوا او د به د الله رضا مقصد ني د اولنی نیت دی چې غوښه راته ملو شي او بیا دویم پکې دار چې الله هم رضا کو غوښه خاصه ملاوي نو کله د مقصد اول دای چې غوښه ملو شي دویم مقصد دای چې قرباني د الله حکم نه د قرباني خو خپلم اونشوا خو چې دی په کم ساروي کې عیسی لري نو د هغه ساروي چې سونه ایصدار دي د دنه علاوه د ټولو اونشوا ذکر د نیت خرابو نو چې د یو ایصدار نیت خراب شو نو د ټولو ایصدارو ایصا قرباني ضایع شو صرف غوښه وته ملو شو قرباني د چام اورا شو نو د نیت دغه قرباني د نیت بالکل جی په دې خبره چې یو سړی وی چې را غوښه خبره ته ملو شي او خپل غوښه به ملو شي دا خو چې تکال کې یو ځلی او د ساروی د کمزوري خبره پکې ضروری نه یو سړی په دې خبره یې ساروی کمزوري غشتره د لغه غشتل پکار نو د دې لپاره نیت پکار کې دي چې د دانیتي چې د الله د رضا کار د وختر یو ځلی او کال کې یو ځلی او خساروي قرباني کول په قانون نه نیت صحیح دی خو چې یو بنده خالص د غوښې نیت کوي نو د قرباني ټیک نه او د چې کم ساروي کې ساغشته د نوري صدارم قرباني ونشو لہذا د قربانین د ساروي را پرزولو او د چړې راخکلو ترمنځ ټول بنديان ایصدار د خپل زړونه صفا کی چیرې د غوښې نیت پکې نه دنیاوي سیرت لالچ پکې نه خالص د الله رضامندي نیت بیا که قرباني کوي د ټولو بکی جزاک الله ټیک د جی پروګرام خصوصي تاسو ور د لوی اختر چې کوم قرباني دا هغه چې کوم منځونه دي دا هغه چې کوم تکبیرات په دې حواله زبر نور داسې ډیر سوالونه زمونږ په ذهن کې شته چې غسولونه به محترم سلیمان شاه صاحب ته قدم او دی په تفصیلا خبره کوي مونږ سره چونکی یو غنټوي خو زمونږ دا یو حساب دا یو کوشش چې دا ټیم ډیر خلک ریډیو ووري او کم خلک چې قرباني کوي یا کم خلک چې قرباني نم کوي او تاسو په لګي ست پوسټ اسلامي ته پوسټ کوېسچن دي تاسو راځي ناغه موږ د په 0916515 باندې راتلی شي موږ ته کارونه کول شي موږ ته میسیجونه کول شي زمونږ د ریډیو حواله سره چې تاسو کې چیرې څه خبره اترې یا چیرې تاسو ته پوښتنه کول غواړئ نو ډیره موقع تاسو لدر کوم ډیر سوالونه شته خو تاسو لبه موږ کوشش کوو چې ډیره موقع درکو السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان شاوی څنګه چلې خوشاله اوسې ورجانه خپل نوم د سده او چرته نه خبرې کې زه حافظ فراد د پیښور نه تاسو مې خپل ځان هم درلېږي ها ډیره مننه خوشاله اوسې ست پوس کوي سره مولانا څه دا خو ته تاسو کوم چې د چاپلار قرباني کوي دای با ځامن د دکان نه دي کنه دکان او څنګه جواب راکړي خزه سید ډیر زیات مننه ماته تقریبا نن ډیر زیات سوالات اومده حواله سره راغلل چیرې په کور کې یو بنده مالدار دی هغه قرباني فرض کا بابا مالدار دی یا مور والده محترمه مالدار ده هغه قرباني کوي د کور سربراه چې قرباني کوي او نور غریبانانی د خپل غربت د وجه قرباني نه کوي نو اغویلا نکونه او وخت کټکولو پابندي نشتا صرف پلار یا چې کور کې کم بنده قرباني کوي دا پابندي ذاتی پاغه باندې وي په زیاتی خلکو دغه کور افراد باندې دغه لازم نه وي صحیح دی جی السلام علیکم جزاکم الله خیر انستا د سلام سره چې د نو کال کټ شو زمونږ لاین ډیر زیات بیزی دی لاین 1 او لاین 2 باندې تاسو کال را روان دي اخیری چې څومره ما سره تقریبا چې
14 یا 12 کم بیش منټه پاتې دي نو زه کوشش کوم چې بده کې تاسو له ډیر زیاته مقدر کوم او تاسو کو چری ست تاسو کول غواړئ څه پښتنه کول غواړئ نو 0916515 دین علاوه ما د پروګرام شروع کوم د وضاحت کو چې د یوټیوب د لارې دین او دنیا د محترم سلیمان شاه صاحب چینل دی د یوټیوب نو دا ټول پروګرامونه پاغه موجود دي کچره تاسو یوټیوب ته لاړ شئ نو دین او دنیا دا غي د غسپلینګ ما د یو کس دوه چې را مونږ پاتې نه پويګو نو دغه لګ انګلیش اردو کې کوورته وای نو اسانه به خصوصا انګلیش کې بالکل سرچ کول شي دین خو عام طور په انګلیش سپیلینګ کې کڅوک لیکي ډي ډبل ای ان دین بیا او چې دینو ای ډبلیو باندې لیکل شوی دی نو دا به ای ډبلیو سرچ کړئ بیا ورپسې دنیا ډي یو ان وای ای دین او دنیا چې سرچ کړئ نو غالبا چې صرف وړومبې چې کوم پیج وته راځي نو هغه به زمونږ د FM 93 په نوم باندې کوم چې دین او دنیا پروګرامز وي او کوم بیانات هغه به وته راځي نو هغه بیا قتل غواړي یوټیوب باندې ډېر خلک اوري بالکل ډېرو خلکو ما سره اکثر رابطې کوي نو چې کله زمونږ دا پروګرامونه اوري نو هغوی خبرېږي چې موږ یوټیوب باندې کوشش کوو لکه دا د نن ورځې چې کوم پروګرام دی نو دغه هغې بیا هر کله اوري خو به دا خوشحاله وي چې موږ به د تاریخ بیانو ځکه چې یو ځل چېرته څوک بیان وکړي نو هغه بیان تر تا حیاته پورې بالکل جی دا یوټیوب یو دریاب دی کې دغه ورشي او بس بیا کې همیشه هر کال نوې ځل روزي نوې ځل کنه کوشش دا کوو چې هغې کې تاریخ دغه موږ په دې وجه بیانو چې تاسو هر کله اورئ نو موږ به د هغه ورځې مناسبت خبره کوو که چېرې موږ رمضان المبارک کوم پروګرامونه کول نو موږ به د هغه ورځې خبره کول او د هغه ورځ به منتخب کول او د هغې یاداشت به م ورکوو چې یاره پکار ده چې دغسې دا پروګرامونه کله تاسو واورئ نو چې په هغه ټوله خبره باندې ځان پوهوئ زه به دا هم کوشش کوم چې دا پروګرام روزانه موږ انشاءالله د ماښام د 6 نه تر 7 بجو پورې وړو په دې کې تاسو سره ډېرې خبرې هم کوو ستاسو که څه سوال نو هغه سوال دا مهرباني کوئ چې ځان سره په کاغذ باندې لیکئ او هغه سوال بیا تاسو راغستی شئ او موږ ته بیانولی شئ السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو نیاز علي هرکلی درته وایو جزاک الله ډیره مننه څه تپوس کې صحیح د تاسو ریډیو وره ها نیازلی رور چې کوم سوال وکړو هغه د حقیقي حواله سره دی چا کرا معشوم الک یا جنې راغلی وی او داغي او حقیقت کوي نو د اختر ورځ باندې چې کوم ساروي ذبح کیږي کو عیسادارو کې یو عیسی د معشوم د حقیقي په نیت باندې اونې ولی شي او شپک پکې نور د قرباني والا عیسادار نو بالکل حقیقي د پاره عیسی اومم تاسو په ساروي کې نیويشه دغه بجایز وی سلمان شاه صاحب د حقیقي حواله سره کم سوال دی نو د کې عمده خبره ده چې دغه سنت طریقه د عقیقه کول خو بیا چونکه د ساروی د ذبح خبره وی پدې کې او عیسادار زېږي نو کڅوک نفلی کوي نو د نفلیم پکې زیشتا یعنی او ایسو کې یو سړی دی هغه په یوازې ساروی لالي نو مو وی چې د شپږی سری پکې نفلیو کې نو چې د نفلو پکې اجازه وي نو داسې د سنت طریقې چې حقیقت د دیم پکې اجازه شته صحیح دی جزاک الله 0916515 باندې تاسو راتلی شي مونږ سره خبرې اترې کولی شي ما سره 10 منټه پاتې دي یا 9 منټه پاتې دي پروګرام به مونږ ورو ختمو او دا غي نه وړاندې تاسو ته چې تاسو کارونه به کوي 0916515 د ټلیفون د لارې تاسو راتلی شي مونږ سره خبرې اترې کولی شي زمونږ دغه پروګرامونه کته او لیدې مونږ اورېدې هم شي تاسو چې څه قسمه پیغام لري سم میسج لري یا تاسو څه قسمه تاسو کول غواړئ نو په دغه باندې راتلی شي د قرباني غوخه کور تراله او لکه زما یوې صداغه کور تراله داغي اوس په طریقې کار سي کوم خلک داسې دي لکه ما ته د خپل کور کلی پته ده نو چې ما خپل کور کلی کې حساب کتاب وکړو زه ویم چې اته یا نه کورنۍ به داسې چې غیبه قرباني نه ده کړې چې زه شور یم زه کنفرم یم ما معلومات کړي تاسو مې کړې دي نو آیا هغه خلکو لور کول پکار دي کنه دي کې مخ مروت پکار دي چې لکه زما پیسې کې چې دنو خپې رسیدلې دی او دا پلان کې چې کم دنو د خپې خوخر نو یو ورلولې دغه تاسو د خو زم چې دا کال والم کال را ترې ضرورت کاری السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر د سو خبرې کوي د چرته نه شکر الحمدلله ما یو تاسو دا کول چې مثال خدای خو یو قرباني سره د خلاصي کړي یو خلاصي پیش وجی تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام سر سو خبرې کوي د چرته نه
سره عبدالله خبره کوم شي کمر نه جی عبدالله بھائی څه تپوس کې سر دا تپوس کوم چې په یو کور کې ورونه دي ورونه شپږ ورونه دي یا 15 او دا ټول په یو ځای باندې ګټه کوي او نو دې د قرباني په څه طریقې سر دا په ټولو باندې د شپږ سره ورونه به قرباني کوي دا یو مشر چې وکړي نو دا ټولو والا به کېږي د اخلی پخلی ځای مو یو دی که جدا جدا دی بالکل هر شی مو یو ځای د اخلی پخلی ځای مو سره یو دا هر شی مو یو دی زه صحیح د ریډیو وای د دې دا جواب به وکم تاسو چې کمزان سره نوٹ کړی براته بیا وایي تاسو مې نه نوٹ کړی هغه دغه سوالو چې را خزه خاوندي او دوی یو ایسو کې نو د دواړو ذمہ به فارغ شي او کنه د سړی یا د خزه به ذمہ فارغ شي دا زنانه باندې ځان له فرض واجب وي او نارینه باندې ځان له واجب وي نو بیا چې چا قرباني وکړه داغه د طرف نه به قرباني ادا شي او دا چا چې اون کړه نو هغه به ذمہ بند وي غاړه به بند وي نو که نارینه مالدار دی زنانه مالدار ده نو کدی نارینه قرباني وکړه نو د خزي قرباني نه کیدو پوجا د زنانه غاړه به بند وي په کار چې دواړو باندې لازمي دواړه دیو کې او که په یو لازمي نو مغه یو دیو کې هم داغه به ذمہ فارغ شي صحیح ده دویم سوال مرګري وای چې کور کې شپږ رونه یو ورسمو یو دي جی دا د یو ورو د غنو رونو د پلار سره شریک وي ارسونه رونه چی وي د دوی کاروبار شریک وي او ټول پیسې وروړي بابا ته جمع کوي نو ما دغه مخ کې سوالاتو کې دا راغلي دي دا خبره مې سرګند کړه چې په کور کې چې کم آمدن شریک راځي او یو کس ته ټولیږي لکه پلار ته عموما خپل بچي ټوله ګټه وټه وروړي بابا ته جوړه کې اچي نو دوی د قربانۍ د مسلې د پاره فرضي خپل حساب بیل کې مثال به تور 10 لک روپې دي نو ار یو ایصدار دی د یو کس ګټه نه د رشپګو ورونو دا نو دوی د بابا سره بابا لدی ورکی خو دوی د اندازو لګي چې فرض کنن مونږ بیل شو او زمونږ بلتون او شو د دې بیلېدون پس ار یو رور تخپل حساب ملاويږي نو خپل حساب سمره رسیدا نو دوی د اندازو لګي چې دوی کم آمدن شوی هغه ک 90000 روپے د یو رور ته ایسه کې اورسېده نه دا هر یو رور ځان له مالدار شو ځان له قرباني بکې نو کښ پګرونه دي شپږی سه بکې پنځورونه دي پنځی سه بکې دا سې کم او بیش چې سمره می اوما غمره ایسه بکې او کنه چې ټولو کاروبار شریک دي پیسې تقسیم کړي فرضي چې را زمونږ دا ګټه وټه خو شریک او خننه د قربانۍ د مسلې معلومولو لپاره بیلو چې مونږ ته پته لګي چې زما دبل سونه رسی نو که یو ته 50000 روپے ورسې بل تم 50 یعنی د 90 نه کم او تو رسیدي نو دغه ځان له بیل شونو په دوی قرباني اوس ناراضي نو نه په شریک بیا قرباني راضي او نه په بیل راضي ځکه چې د دوی ک ټولي پیسې یو شینو بیا هم د یو کس نه دي پلار ته یو ځای شونو بیا هم د پلار نه دي دارته بچو حق دی د دوی ګټه وټه او ک بیل شونو هم د 90000 نه راکمې دي نو په دوی باندې قرباني بیا نشته صحیح دی جی ټیک ده ما دغه خبره کوله چې په محله کې 15 شپږ حقدار دی او غیله غو خبر کو نو آیا عام سړی ورکول شي کنه اغي کړم به قرباني دا تاسو کم وختي سوال وکړئ چې را په مخ مروت ورکول پکار کنه کم قرباني نه کړي غریب دی غوی ورکول پکار دی نو دې کې مخ مروت هم شته خپل دوستان هم شته خپل غریبانان خپل خاندان هم شته حدیث مبارک کې راغلي دی زموږ شریعت مطهره دا د غوخه عیسی چې کوم چاته یو عیسی دا غنی سي دی کور ته ورسېده نو دا ټوله غوخه به چې کوم کور ته راغله مطلب تاسو یو عیسی کور ته مروړه نو اوس دا یو عیسی کور کې درې ځای کا یو عیسی د خپل خاندان چې کم رشتہ دار دي اغوی له اولېګا نو ستاسو خاندان کې غریب بمی مالدار بمی خو چې تو ورته اولېګي نو اغي سره په دې تحفو تحائف باندې دلجوئی کیږي او یو بل سره روابط او تعلقات مضبوطيږي رشتې مضبوطيږي نو کدی کې غریبي کمالدار خو خپل خاندان له اولېګا یو عیسی چې دی نو هغه د خپل کور او اهل او عیال د پاره پرېږدا او یو عیسی په خپل محله کې وګوره چې کم غریبانان دي هغه غریبانانو ته ورکا دغه د غریبانانو عیسی ځان ته م پرېږدا ځکه دا غوي حق د ځان ته پرې خو نو کال لبدا بند په خپل باندې د بل حق د غریبي والي دی بم غریبي د کربم بیا قرباني نه کیږي نو چې کوم قرباني عیسی چا کر راغلا نو د درې ځای کې یو د خپل اهل او عیال د پاره پرېږدي دویمه د محلي غریبانانو لور کی او درېمه د خپل خاندان غریبانان یا مالدار ټولو ته تقسیم کی
صحیح دی. جی ذخیره کارلم بیا به موږ سره د پروګرام چې کوم وخت هغه قریبا چې سر ته رسی نو کوم ملګری موږ ته کال کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د چرته نه؟ محمد جان خبر کوم یو کډاړه نه مو فکر په تاسو سلام سم ان شاء الله سلام به چې سره دې د یو غوخه د لرولې نه هو ته واپس کولی شي نه. دا قرباني غوخه چې څوک چا کرا اولیږي نو دا وختانه اکثر زمونږ د علماو د کورونو خوراک چې کوي دا خورده ده نو دا د قرباني د غوخه د الله د طرف نه ملمستیا را د بنديانو نو کو یو گاونډي یا یو رور یا یو رشتہ دار خپل رشتہ دار یا گاونډي کرا د قرباني غوخه اولیږي نو چې حلال امدنی وی نو داغه نه عیسی د خفغان پوج مو واپس کو داغه چې توفیر علیګل غوخه دا وته د خفغان پوج مو واپس کو دا ته واخله دا د الله ملمستیا د استا کور ته راغله نو دا قبول پکای واپس کول خبر نه ده. صحیح دی. جی زما پروډوسر صاحب که زما आवाज اورم زه به ګورم کومه سره لسته منټ ټیم ویو تاسو اجازه ته بالکل جی تاسو ورتلې شه مخکې زما اراده تر په باندې پور زویم چې زمخ کې لاړ شم نو تر به یو پروډوسر صاحب صابر جان ډېر مننه خوشاله اوسئ او چې بالکل تاسو تللی شئ نو اوریدونکو ته هم چې تاسو د اخیرنی چې سام ټیم دی دا تاسو دربخو تاسو کالونو کې تاسو نه کول شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریډیو جی بند کې نو زما आवाज به وره خجی یا تلک خیر د لری شینو تاسو خبرې کوي د چرته نه موږ ما چې کینه خبرې کوو چې هغه حالت کړي تقریبا دي کسان برابر شي او پاتې شي نو بیا پاتې شي. زما د خبره دی وکړه دا تاسو ما کول غسل مفتی صاحب نه تاسو ریډیو وره تاسو چې د دې د سوال لږ وضاحت دوی دا وایي چې غوخه کوم د غریبانو درې مې صدا یا ول دوی مې صدا هغه موږ تقسیم کړه مو چې شپږ محله کې شپږ غریبانان دماغي لو رسوله داغي پیسې ما ته غوخه پاتې شو ما سره په محله کې شپږ غریبانان دي چې هغه قرباني نه کړي ما غوخه ورکه خدایي د غریبانو په حق کې ما سره غوخه پاتې شو دغه سره به سکو دا غریبانو با دا چې سو غوخه تقسیمای نو دا یو مالدار بند دی د خپل اندازو لګي چې دغه غریبانانو کې کم کور ته څومره لیګل پکار دی چې د خپل اندازو لګوله چې دا به د غریب د پاره کافی شي نو دا هغه اندازو مطابق هغه درې مېسه چې د بیل کړو دا غي نه کورونو ته غریبانانو کرا او لیګله دا غي چې کم کورونو هغه پوره شو اوس هغه د غریبانانو هغه درې مېسه هغه کې څه غوخه بچ شو نو دغه غوخه ک نور پردي غریبانان را لل کورتا او سوال کو ویله ورکا او یا ک تا ته پاتې شو نو استعمالي ک جایز دي. صحیح دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ ډېر بخنه غواړم تاسو کال چې کم دنو ډراپ شو 0916515 کوشش کوي چې هر کله کال کوي چې بدای زه تاسو ولاړې چې تاسو د موبایل چې کم سیګنل دی چې پوروي او تاسو مختصر مدلل جواب مونږ ترازی او محترم سلیمان شاه صاحب جواب درکړي د غټ اختر د قرباني والي سره د غوخه والي سره غتا او څه قسمه تاسو کول غواړي اسنه جی صاحب مونږ فیسبوک باندې جوائن کړئ نو خوشاله اوسئ ډېر مننه او سلامونه هم کوي او پروګرام اوري نو آباد راته اوسه یو جهان مننه. نور بل هاشي مرګري دا سری چې غوي ما سره د واتس اپ د لارې د فیسبوک د لارې پر رابطه کې نو ډېر شکریا ادا کوم الله تاسو خوشاله او آباد لري ډېر ملګری ما ته کالونم کوي میسجونه کوي خوشاله دي اوسې آباد اوسې او کچره تاسو تاسو کوي نو تاسو پی ټی سی ال باندې مونږ جوائن کوي 0916515 باندې راتلی شي او تاسو زمونږ د ریډیو د دې پروګرامونو حواله سره د خبرونو حواله سره خبرم کول شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د چرته نه؟ زادن خبرې کوم د انګار کبینه خجیسه تاسو کوي زما پلاش بیمار دی خجی هغه لپاره کوم غواړي وظیفه راکړه نو څه بیماری ده دا رګونه باندې خجی تاسو ریډیو وره ښه د سحر مانځنه رستو د هر بیمار د پاره د شفا وظیفه دی چې د سحر مانځنه رستو اوزلا بسم الله سره تړلې سوره فاتحه وای الحمدلله او ارزل وتسر کې بسم الله وای دا مریض دی پزانم چوب کی او په اوبورم چوب کی هغه وبدیس کې خدای پاک به شفا ورکړي ان شاء الله. جی بل کال خلو چې څوک دی او سوال غواړي. السلام علیکم. استاسو جی आवाज کټ کیږي زه بدل کې دا وچرا په 9000 روپۍ تاسو لای او دغه او نور مالي په دې وشاتي درکېږي 90000 روپۍ چې چا سره نو څه دا کوم دا چې دا څه چا نه دی کنه او د دې کې لکه کوم څه چې 90000 نه زیاته او واو بږي نو په دې سړي باندې قرباني کیږي. خا مفتی صاحب جواب درکې وره
دا 90,000 روپے نقدیت شکل کې چا سره نه پوره کیږي، خود نور داسې ساز و سامان ضرورت نه زیاتی دی یا د تجارت مال دی نو هغه قیمت 90,000 روپو ته رسیده، نه دا بنده نقد خو سره نشته خو نور سامان 90,000 روپو ته قیمت رسی، د مالدار دی به قربانی کوي. عبد الله ماجوکی نو میسج کوي تاسو سلامونه. وعلیکم السلام. السلام علیکم. خجی ریډیو به تاسو بند ساتئ په دغه معنا ځکه نه خپه کیږي چې مفتی صاحب هډفون چولې د هغه غریب غوګونو ته ډیر تکلیف رسی نو دا مهرباني وکوي او موږ تم تکلیف ځکه چې اوریدونکو چې په بل خبره پوه نشي. موږ کالونه په دې نیت لو چې لکه اوس دې کې یو اوریدونکو یو مشر کالو کو هغه سوال زما ذهن کې وغو کو موږ وایو چې د یو سوال په وجه ډیرو ته فائدہ ورسی. السلام علیکم. خجی جزاکم الله خیرن ډیر زیات مننه تاسو کال ډراپ شو 09165150093. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک خبرې کوي د چرته نو څه تپوس کوي؟ جی څه بشر خبرې کوم دغه نه درادم خیل نه. ښه اواز صفا درځي؟ بالکل صفا راځي. ښه څه تپوس کوي؟ جی دا تپوس کوم موږ د کولې مزدوري کوو کنه او د زمکه کې تقریبا 1000 فوټ کته دي او نو په دې باندې به قرباني کیږي لاندې چې تپوس کوو مفتی صاحب نه. صحیح ده. په کوم ورځ چې د دوی په علاقه کې لوی اختر راشي نو دغه د اختر په ورځ باندې که دوی سره د 90,000 روپو نقدیتو یا ور سره نور داسې سامان چې هغه د ضرورت نه زیاتی دی او هغه د 90,000 روپو ته قیمت رسی نو د اختر پر ورځ دوی به بیا مالداري قرباني وکړي. جزاک الله. ټیک دی بل کال اخلو 09165150093 باندې تاسو زر کالونه کول شي چې تاسو په ډکه د غټ اختر والی سره د قرباني والی سره د غوخو د تقسیم کار والی سره سم پښتنه وینو تاسو چې هر ځای خبرې کوي نو خپل نوم بخای د خپل کور کلی علاقې نوم براتوي او خپل تاسو په کوي. محترم سلیمان شاه صاحب جواب درکې زه کوشش کوم چې ټول اوریدونکو ته دا وضاحت وي چې ان شاء الله د خصوصي خبرونه تاسو ته FM 93 دلبر ریډیو 400 وړاندې کوي او په دغه پروګرام کې به زما مقصد دا وي زما به کوشش دا وي چې تاسو ډېر زیاته مقدر کو تاسو کو چې راځي موږ د کالونه کوي موږ ته میسجونه کوي نو بیا تاسو کولای شئ چې موږ جوائن کوي 09165150093 باندې تاسو موږ سره خبرې اترې کولای شئ. دا قرباني حواله سره یو مسله به سرګند کم دی کې د ساروی د عمرونو سلمان شاه صاحب مسله بیانوم او که کال راځي نو بالکل تاسو زما خبره بیا هم جاری بالکل جی کال واخلې زه یو بل کار وکم زه تاسو لږه مقدر کما او زه باغ پور کول نو واخلم تاسو په دې لږه تفصیلی خبره بالکل جی اوکې جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیمان شاه واره څنګه لې خوشاله اوسې جی څوک خبرې کوي د چرته نه؟ زه اسمت بابا خبر کوم بابا هر کله درته وایو ډیره موده پس راغله آباد اوسې ژوندې اوسې یا چې پاس لګ مسافرې کې زه زیات پر کراچۍ کې مزدور. بالکل جی تاسو ویلو څنګه مفتی صاحب څنګه خیریت دي؟ خدای الحمدلله. الله خوشاله کړي ډیره مننه. خاجي ما خو وخت کې ټلیفون کړو خو هغه تاسو ته یاد نه لکه زما دا څه خبره چې زما لکه دوه ځامن دي کنه وې مزدوري کوي خاجي نو هغه به دونه دي چې به هغه خرچه روانه ده بچت پکې نشته ټیک شي او زما خپل ذاتي لکه ما سره 6 لک روپۍ دي خاجي نو هغه که اوس تا په ما باندې زه ځان د کیسه کومه که زه په پکې د ځامن برخه کومه چې د دې راته لکه مفتی صاحب وضاحت بالکل جی تاسو سوال بابا تاسو وره ښه خاجي صاحب چې زامن ګټه وټه کوي او خپل آمدن راځي او هغه لګي څومره راځي او مغه امر استعماليږي او سبا ته نه پاتې کیږي نو دغه بچی که بیا د اختر په ورځ باندې 90,000 روپو نقدیت یا نور ساز او سامان نه لري نو دا غریبانان دي دوی د قرباني نه کوي. بابا یې وایي چې ما سره خپل ذاتی 6 لک روپۍ دي نو دوی بخپل یو ایثار خپل سر قرباني وکي او کور کې زنانه وي هغه سره کالی نو هغه بیا نشو ویلې. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه جوړه خیر دې څوک خبرې کوي د چرته نه؟ حبیب الرحمن خبرې کوم له سلمان لډی کوتل نه. حبیب الرحمن صاحب څه تاسو کوي؟ جی مونږ یو څو د سره را سره نو د سینا د روپیا نشته او کاله مالې دغه ور سره یو څو د روپیا را نشته مونږ قرباني شي کنه شي ریډیو وره خجی دا یو توله کالی سره زر چې چا سره وي نو تقریبا دا د 1 لک روپو کېږي نو 90,000 روپو چې څوک مالک وي نو هغه به قرباني کوي نو دوی سره د 90 نه زیات دي د یو تولې په وجه دی مالدار قرباني دی وکي. صحیح دی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ ابرار الله خبرې کوم ما څه خیال نه. ابرار الله صاحب څه تپوس کوي؟ یاره جی بس ما باندې یو 2 روپیا قرض دی. ښه جی. او برخه را لچانې ولی دا ما چې مفتي صاحب نه تپوس وکړو چې دا کېږي که نه؟ نه نو چا چې برخه نیولې د هغه له به ته پیسې ورکې؟ او بیا یختر نفس پر هغه راکړي د کله سره برابر شي. خو داسې 2 لکه قرضدار یم او نغدې نشته راته. زه ریډیو واوره ښه چې دوی بالکل قرضداري دي او هېڅ 90,000 روپو خپل ورسره څه زیاتي قیمت نشته، نو دوی غریبانان دي، قرباني دي نه کوي. او 90,000 دغه سړی ورته وایي چې موږ له اختر نه بس راکړي، داسې نه ده پکار. داسې نه پکار. او د دنه به څه قبضه کړي چې یاره دا 2 لکه روپۍ راکړه ستا دا څیز به تا ته زه بیا واپس کړم، نو دغه کار جایز خو نه دی. خو بیا هم چې څوک د ذمهوارۍ دپاره واخلي چې یاره دې سړي سره غم پیدا شي، نو په دغه وجه که چا کړي نو ښه خو به یې نه کړي، خو بیا هم کړي خو دي. نو دوی دې دغه 90,000 روپۍ که فرض که دا 2 لک روپۍ د خپل هغوی د باندې قرض دی، نو د سره خو 2 لک روپۍ قرضدار هم دی او 90,000 روپۍ هم ورسره نشته، نو دی غریب دی، دی به قرباني نه کوي. ښه جي، زه بل کال اخلم، زه به کوشش کوم زما علي به ما جوین کوي. نو ډېره مننه ستا د مینې، خو بس مصروف وي نو په دې وجه. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی څنګه ټول ته سلام کوم. آباد اوسې څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ د صفدر خان خبرې کوم سټیشن کورونه. صفدر بھائی څه تپوس کوي؟ مرګي دا قرباني شي او یو لغوغه خپل ولې کېږي، خپل بیا دې لغوغه راوړي لکه خور لږي خور لږي. دې مطلب باندې لیکي. جزاک الله جی. دا قرباني غوښې چې کله تقسیم شي هر چا ته خپل حصه ورسي، نو دوی به خپل خاندان رشتہ دارانو کې یو بل لیږي. دا مستحب طریقه ده. نو اوس مثال به تور یو لور واده شوې ده، نو مور ورله دغې لور له خپله حصه چې د دې لور څومره کېده، نو مور ورله ولېږله د مینې نه. نو بیا دې لور ځان له قرباني کړې وه، نو لور مور له راولېږله چې ته زما مور یې، زما هم تا سره مینه ده، زه هم درلېږم. نو مور دا په بدل نه ده. مور لور له ولېږله، لور دې مور له راولېږه، داسې یو رشته دار ولېږله هغې هم راولېږله، نو دا بدل نه دی. دا یو مستحب طریقه ده، دا ښه خبره ده، ګناه پکې نشته. زه تاسو لږه مقدر کوم کم سے کم یو 10 منټه پورې چې تاسو کومه خبره کوله نو هغه خپله خبره جاري وساتئ. اورېدونکو ته یم چې خفه کېږئ به نه، تاسو به یو 10 منټه انتظار کوئ. زه تاسو له مقدر کوم تاسو ووایئ چې په کومو څاروو قرباني کېږي او د هغې طریقې کار څه نو لږ تفصیلا راته ووایئ. مننه به. دا څاروي د عمرونو مسله دا ډېره زیاته اهمیت لري. نو زموږ په معاشره کې اکثر بنده چې څاروی اخلي، نو د څاروي غاښونو ته ګوري چې یاره د غاښونه کړي دي که نه، غاښې کړي دي که نه، بیا غاښې غورځولې دي که نه، او عمر یې د غاښ نه معلوموي. نو د څاروي عمر په غاښونو باندې معلومول دا ضروري نه دي. تاسو چې قرباني کوئ نو د څاروي عمر معلوم کړئ چې عمر یې څومره دی. نو د څاروي د عمرونو مسله ما تیر زیارت چې کم زما خپل پروګرام یو بیان یې هغې کې ما واضح کړی وه، او تاسو ته بیا ویم، او دا به تاسو ته په یوټیوب باندې میلو شي چې د قرباني په کومو څاروو کېږي. نو هغه ځای کې د عمرونو مسله ما ذکر کړې ده. بهرحال چونکې دا زموږ ذمهواري ده چې تاسو سره دا خبره واضحه کړو، نو هغه خبره دا ده چې تاسو کله قرباني کوئ نو د هغې څاروي عمر معلوم کړئ. عمر څومره شرط او عمر څومره پکار دی. نو عمر د ځان له هر یو څاروي بیل بیل عمر دی. زموږ په دې علاقه کې د اوښ قرباني څوک نه کوي، خو بهرحال د اوښ قرباني عموم که څوک کوي یا زمونږ زیاتره د اواز بهر ملکونو کې هم اورېدی شي. دا خبره مې دې پورې وکړه زمونږ چې کوم د یوټیوب ایډمن دی نو هغه دا کتل چې یاره زمونږ دا چینل کوم چې ویډیوز یا بیانات دي نو دا زمونږ پاکستان کې څومره اورېدلی کېږي او بیروني ممالکو کې څومره اورېدلی کېږي. نو هغه ګروپ ایډمن دا خبره کوي چې یاره 55% زمونږ چې کوم د دین او دنیا کوم بیانات دي زما په اواز باندې نو دا ویډیوز او دا بیانات 55% دا په بهر ملکونو کې اورېدل کېږي او 45% دا زمونږ انټرنل کتل کېږي، یعنی پاکستان کې دا کتل کېږي. نو زه به د ټولو اوریدونکو د ټولو کتونکو دپاره دا خبره واضح کم چې کومه علاقه کې د اوښ قرباني کېږي یا څوک یې کوي یا څوک نه کوي، خو بهرحال مسله ده نو زه به په ډاګه کم د اوښ قرباني که څوک کوي نو د اوښ عمر
کم از کم 15 کاله دا پکار دی. که د 15 کالو نه یو ورځ عمر راکمو نو بیا په قرباني مکوه نه کیږي په. دین علاوه د میخي او د سنډا یا د غوا او د غوي قرباني خلک کوي. زمونږ په علاقه باندې 400 شوا یا خاص کر زه به د ټولې پښتونخوا خبرو کم چې په دې کې میخه سنډا یا غوا او غوي میخین او غوین ساروي باندې خلک قرباني کوي. نو د دې وخت کې تاسو د میخین ساروي او د غوین ساروي عمر معلوم کې او عمر شریعت خودلې دی. د شریعت مسله د کول پکار دی. شریعت حکم کړی دی چې د غوا غوي او د میخي سنډا عمر 2 کاله کم از کم پکار دی. د 2 کالو نه زیات شو نو خبره ده، خو د 2 کالو نه که یو ورځ عمر راکمو نو قرباني په مکه و قرباني دی او نشو نه کیږي. میخه سنډا دی باندې د 2 کالو عمر لازم دی. که د 2 کالو نه یو ورځ راکمو نو بیا په قرباني مکوا، بیا په قرباني نه کیږي. دا سه غوا او غوي دام غټ ساروي دي نو د دوی عمرم کم سے کم 2 کال دي او زیات نه زیات چې ارسونه عمري قرباني کا پکې نو کیږي. او د 2 کالو نه یو ورځ عمر راکمو نو بیا که سو قرباني په اوکی نو دا قرباني نه ده شوی. دا سه د چيلي او د چيله عمر 1 کال شریعت خودلې دی. وای د 1 کال نه که زیاتی نو خیر دی، خو د 1 کال نه که یو ورځم د چيلي یا د چيله عمر راکمو نو کډیرم سور بي قرباني په مکونه کیږي په. او بیا د ګډ او د ګډي عمر شریعت 1 کال مقرر کړی دی. وای د کال نه که زیاتی نو خبره ده، خو د کال نه که راکمي نو دې کې لګ معمولی شریعت رعایت کړی دی، لګ نرمي د حکم کې کړی دی. دا صرف د ګډ او د ګډي حکم درته بیانوم چې د ګډ او د ګډي د عمر حواله سره شریعت معمولی نرمي کړی دی. او هغه نرمي او رعایت دادي چې کم بندا په ګډ یا ګډي باندې قرباني کوي نه د دې عمر 1 کال شرط دی، خو د کال نه کرا کم شي او د کال ګډو چیلو کې پرېګ دی. مثال د یو ګډ یا د ګډي عمر د کال نه خو کم دی، خو ته د کال ګډو سره پرېګ د نو پته پکې نه لګي دون سورب دی. نو دغه ګډ یا ګډ باندې کده قرباني وکړه نو د کال نه عمر کم دی خو قرباني دی په اوشوا. او کدا سی چیرې د ګډ یا د ګډي عمر ډیر راکم دی، سوربم خړ به اندازې سورب دی، خو عمر دومره کم دی چې د شپږو میاشتو نم راخته وي نو اوس ک ډیرم سورب شي سوربوالي پسې باندې د شپږ میاشتو نه چې راکم شو نو ګډ او ګډي باندې بیا قرباني مکونه کیږي. نه دا د 15 قسم حیواناتو د عمر مسله وا او دا مې تاسو ته واضح کړه. او زمونږه کم چې مونږ میلې ته لاړ شو نو مونږ تجربه نشته، مونږ ساروي اخلو نو سړی نه تاسو کو عمر سونه دی نو هغه ساروي چې سو خرڅي نه سوداګر نو دا کم کس خرڅي داغه نه تاسو او شو او هغه ته وی 2 کال دی نو تب خپل نظرم د ساروي ته وکي چې آیا دا ساروي حقیقت کې د 2 کالو ښکاری او کنه وړو کې پښونګړې شان ښکاری. نو کدی اسی وړو کې ښکاری دا غچای خرڅو هغه د دغه خبره کې تا ته صداقت ښکارنه شو، دروغجن د تخکاری چیرې د دې صداقت او کذابیت کې خو پته نه لګي چې دی ریشاوي کې دروغ وي دی خو 2 کال د خو هغه ساروي خو ډیر وړو کې د عمر دی نبي دی کې تا ته دروغ کار شو نو په خپل عقل فیصله وکړي چې دا ساروي کوم عمر دی. او کنه مالک د ته وی چې 2 کال دی نته د ساروي نه تو راتو ش نظر وتاو کا کته ته واقعي دغه خبره رښتیا ښکارا شو ساروي سم د عمر پوره ښکارا شو نو بیا واخلو دغه په خبره یقین او کو دغه ساروي بیا ذبح کا قرباني کی. خو ډیر ما په سره دا خبره کوم چې اکثر په میلو کې وی جی یو هغه سړی وی چې سودا خرڅي، یو هغه سړی وی چې سودا خرڅون کی والا له سودا خرڅي. ټیک شو درېمګړي تھرد پارټي بزوالم بالکل زما غونته یو ساده سړی میلې تلاړ او هغه ته پوسو کو چې پلان کی سړی نه چې سوداګر نه کم چې سودا خرڅي درېمګړي پکې راغی هغه سوداګر له سودا خرڅي د خپل کمیشن یا ل 100 روپو لپاره او زما غونته ساده سړی وغه ته وی چې او سلمان شاه به په دې ساروي قرباني کیږي ته بس پیسې راکوو بس کار دی ټیک دی بس اختر شپې ورځې لو بیا ګرانیږي وغیله ډېرې شنې سرې خبرې ورځي. هغه ساروي مارا وسته وغه د شریعت مطابق په قرباني نه کېدو ما لال کو
او زه پوهېدم نه ما سره څوکونه دومره چا سره ټیم نو چې ما سره تلي ما پې قرباني وکړه بیا به څه کوو که چا څاروی واخیست او د پې خپل پوره یقین راغی او تسلي پې وشو چې یاره زما د پوهې مطابق دا څاروی ټیک دی او د ده پیړو اوبه څکلې چې او دا څاروی روغ دی په ده قرباني کومه جایز ده نو که دې بنده سره اوس مخکې چې چا نه اخیستی دی یا کم دلال ورته دروغ ریشاویلی دي او دوکه کړی دی نو اوس د ده خو غاړه خلاصه ده ځکه چې دی خو اوس هم نه دی پې خو چې کم سړی هغه ورسره دوکه بازي کړې ده یا دلال دی یا سوداګر دی هغه په خپله بېایماني کړې ده نو د دې بېایمانۍ به چې چا بېایماني کړي ازمواري او د دې بل که قرباني نه کېده نو اومې پې شوې ده ځکه هغه اوس هم نه دی خبر او چې را چا دوکه کړي نو د قرباني نه کېدو وبال دا به په دوکه باز باندې جزاک الله والله دې موږ ټول د دغه وبال اور سنو ساتي دې میلو کې جی ساسو خبره مې کټ کړه کې دوکې کېږي 13 کال غالبا د اختر پشپه باندې د دې شورګر علاقې نه ماته یو کال راغلو د لوی اختر شپه ماته مولانا صاحب تقریبا 1,10,000 کسو قیمت یاد کو چې په دې باندې میخه په اوه کسه واغښتا او هغه میخه چې دینو ډیره په مینه واغښتا او د عرفې ورځ رام وستا او بیګا چې دینو کې ناستنو مونږ ته وبو مو وکي خو د چیرې ستړ راغلی چې وب پیوسکو نه مړه کړي خو مو چې وب مو ته کې خو د میخه وی پاسې ده نه چې پاسې ده په خپل لکه خپکه خو هغه لکه ته د مونډ وته الله وی چې مونږ هغه لکه وکته نو هغه مونږ چې دا خو به خوښ شي د دینه بوینه تلی چې هم کته نو هغه د لکه زخم د لکه کم وی خو هغه ځکه کټ شوی مو او بیا هغه زخمونه ورغلیو او چته پلاستیکي بوا او یا اسی چته د علال شوی ساروی د سرمن نه لکه او دی پسې پداسې کلر تار باندې ګنډلو پداسې هنر سره چې وښکارېدم نه غټانکوم پته نه لګي او خو د مزیدار لکه مو هغه ته زمون په لاسو کې پاتې شوی اوس دې سره سوکو نه په میلو کې دومره دوکي بیمانه کیږي نه دې خبرو خیال ساغوی له ما دا جواب ورکړي چې تاسو دا ساروی وساته خرڅ به کې بیا قصاب باندې یا سه قرباني له نه کیږي په او بل ساروی ځان لشپه پشپه واخلې ځکه ساسو قرباني په داسې ساروی نه کی چې بیل کې نو اسه وایم چې میلو تزه نه د ساروی د اخکر ګوره نن سبا غاخونو مل ګوره چې ته پلاستیکي ول نه لګولې اخکر په ګوره لکه به ګوره الله دې رحم وکي دغه دوکه باز دې الله پاک د دې دوکو نه واړي او خدای پاک دې زمونږ په حال رحم وکړي او خدای دې پوي کې ځکه چې د اسلام او د شریعت دا ډېر حساس خبرې دي ډېر احتیاط وکړو تاسو د املا ژوندۍ لري خوشاله اوسئ دا زموږ یو هڅه یو کوشش ته موږ سره د ماښام د منځ د اذان وخت په مزه باغ اړخ ته ځو نننې پروګرام ته اوس څنګه ولګي د نچوړم سدي او ان شاء الله بیا مخکې بم رازو کو دی اوریدونکو د تاسو میسج پیغام نو اور کې میسج پیغام زما بداوی چې را د ټولو نه اول زمونږ د حزب الله صاحب اغوی د پاره سپیشل دعا وکي چې دا د غیم خواهش او ورپسې زه او زما رور سلمان شاه زمونږ د پاره به سپیشل دعا کوي ځکه چې دا زمونږ او بیا صابر شو یا زمونږ د سټوډیو کې چې کم مرستيال دي داغه ټولو او بیا اوریدونکو دي ځان تم په خپل دعاګانو کې دعا کوي چې را مونږ دا کوشش کو تاسو ته مواز ضرور رسو تاسو بیا دا وره دو نو دعاګانې بکې دا یو درخواست بل دا شپې ورځې دا ډېره بختوري دي ار شپه د شب قدر د عبادت برابر ثواب ملاويږي ار ورځ روزه نیور د یو کال د روزو ثواب ملاويږي